د او د کېدو په وخت کې درېمه دعا چې کومه د نبي علیه الصلاة والسلام نه منقوله ده. انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت ته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا آوى الى فراشی، کله به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل بسترې مبارکه ته راغی قال نو ویل به الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وی ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. هغه ذات اطعمنا چې موږ له خوراک راکو، وسقانا او موږ له اسکاک راکو، وکفانا او موږ ته کافي شو زموږ د ټولو کارونو نه، وآوانا او موږ له ځای راکو. فکم ممن لا کافي له، نو څومره ډېر مخلوقات به چې الله به هغوی ته نه کافي شوی د هغوی د بدو اعمالو د وجې نه او د ګناهونو د وجې نه، ولا مؤویه او نه به د هغوی دپاره څوک هغوی له ځای ورکوونکی. نو دا دعا هم د نبی علیه الصلاة والسلام نه په وخت د اوده کېدو کې منقوله ده او دا دعا په مسلم کې ذکر ده. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح مسلم کې ذکر کړي په 2715 نمبر باندې. امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي په سنن ترمذی کې په 3396 نمبر باندې او امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړي په سنن ابي داود کې په 5053 نمبر باندې.